الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. سورة بقرة دویمه سپاره ده او د دویمه سپاره ومه رکوع ده. آیت نمبر 187 دی 187 یوصل شپغاتیا. احل لکم حلال کړی شوی دی استاس دی پارا جائز کړی شوی دی استاس دی پارا لیلۃ الصیام الرفث دی رجوع پشپو کی الرفث الى نسائکم بے حجاب کی دل قل زنانوتا. دا آیات چکم دے دا روجی سره تعلق ساتي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. رکوع په ابتدا کې الله رب العزت د رجوع مبارک حکم را کو چې روزي کیږي. بیا الله رب العزت فرمایل چې دا روزي ولې کیږي؟ د دې لپاره کیږي چې تاسو د دې په وجه باندې پرهیزګار شئ. بیا پاغي کې الله رب العزت مونږ ته دا خبره وکړه که یو سره مریضي یا مسافری روزه نشي خو دې روزي ما چې څنګه تیر شي هغه نه بعد د قضا وکړي. او بیا خلق کا قضام نشي کوله همیشه بیماری طاقت نه دی روزي نسلو راغه دی فدیه ورکی. او په دوانو صورتونو کې که انسان کوشش کوي او روزه یې دی دا روزه د دې شریعت لپاره بهتره ده. بیا الله رب العزت فرمایل چې وګوره روزي ته دومره غټ فضیلت حاصل لې چې روزي په دې میاش کې الله پاک قران کریم نازل کړي او قران کریم د نزول په وجه باندې روزي د میاش ته ډېر غټ برکت او فضیلت حاصل لې. بیا الله رب العزت فرمایي چې وګوره هغه کسان چې کم دي څوک بیماران دي یا مسافر دي او یې روستو روزي کې دي نو دا دی الله رب العزت کی طرف نه دی خلقو ته آسانی ده او دا آسانی من تاسو باندې راوستي دا تنگ دستیا سختی نه راوستي. دی آسانه مطلب څه شو؟ دا شو چې تاسو هر وخت دی الله پاک شکر وباسئ ولی چې الله رب العزت تاسو سم لار خي. بیا غینه بعد دی عقیدی خبره رااله چیرې الله رب العزت په کمزې کې زمون خبره اوري کنا اوري. هغه باندې کې الله رب العزت فرمایي چې نه زنیز دی ما د هر چا خبره اورا. کڅوک نږدې ناسي مانه دعا کوي، کڅوک لري ناسي، کڅوک په زور کوي، کڅوک په قرار کوي. دا عقیده الله رب العزت هر ځای کې حاضر ناظر. وز دا میس کې چې دا دومره مسلې شوي بیا الله پاک د روزي ذکر کوي.
روزي په شپو باره کې روز باره کې انسان د سار روانه ماخامه پوری دی انسان روزه او په دې روزه کې خوراک اسکاک او ملاقات منع دي دانش کول د دې په وجه باندې بستا روزه فاسد شي ختمه وشي بلکې الټا ته په دوه میاشتې بیا مسلسل روزي نیسي یا بس پېتو مسکینانو ته خوراک ورکړي دا پتا باندې فدیه دا او جرمانه شو لیکن دانا چې شپو سحال له نو اسلام په ابتدا کې د روزي په دې میاس کې چې کمی د شپې برالي ماقام ټیم کې به انسان روزه مات کړه نو سو پور چې دا سره او د شوه نو او د شوه بنو هغه پورې د خوراک سکاک او د ملاقات د اجازه لیکن کله چې د دسترګې پټې شوي اگر چې د روزي ناشپم ده او د سترګو د پټېدو وروسته بیا درې پاره خوراک سکاک او ملاقات دار سمنه دې معنی پابندي و حرمه ابن قیس رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی او د زمکو کار کو کاش چورته وي کنه کاشکاری زراعت دا کار کو شپې نه وخت ستړیو خپل خزي ته وی چې انا سره خوراک سکاک سه تنظیم شته او کنه هغه ورته وی چې شته خو نه لیکن کوشش کوم چې پیدا شي چې توفر او بش نو بس هغه خزي چې ده خوراک سکاک په چکر کې ولګي دا او دې غریب ستړیو نو بسترګي بندي شو چې سترګي بندي شوي نو بیا دا خزه چې دلای خخ انتظام کو د خوراک لیکن پړه کې یار رانه چې اوس په دې څنګه پاس اوس خوراک سکاک منه دي نو هغه شپم د داشان لوګتی را کړه او ساري په لوګه باندې روزه کې خدا نو دا شام د روز د میس ټیم چې څنګه راغې د لوګي په وجه باندې په دمانه بیا وشي اونته کې راغله بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورسیده الله رب العزت دا آیات نازل کو احل لكم حلال دي استاسو دي پارا ليله الصيام درجو پشبو کی الرفسو الى نسائكم بحجاب کی دل خپل زنانو تا خوراک سکاک انتظام حلال شو دساره پوری او دا شان به حجاب کېدل حلال شو بیا دا شان روایت کې دا راځي چې دا خوراک سکاک د شپې ټیم کې چې دا الله پاک حلال کړ راغی سره الله پاک د خزي او د خاون حکم بیانې الله پاک فرمایي ان لباس لکم دا زنارا ستاسو د پاره پوشاک ته وانتم لباس لهم او تاسو د دې زنانو د پاره پوشاک پرده دا تاسو د پاره پرده او تاسو د خپل زنانو د پاره پرده دا خزا خاون د یو بل لپاره پرده او عزت دی یو سره کنه یاره زما خزا زما عزت دی نو دا عزت ورته قران ویلی غونه قران وی ان لباس لكم وانتم لباس لهم خزه د خاون خاون د خزه لپاره لباس ته عزت دی دا پوشاک ته دا پرده او خزه دا و چې انا خاون زما عزت دی دا بالکل خل خبره ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه لدانه د پکار چې د نور زنانو په میاس کې د خپل خاون تعریف کوي دانه د پکار بالکل معنا ولی خزا خاون دی پارا خاون دی خزو دی پارا پوشاک ته یعنی پرده بغیر د حائل نه یو بل سره
ملاقات کولی شي. نو دا خبرې به چې یو زنانه بل زنانه ته نه کوي. او دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی منی کړی دي چې د خپل خزي د خپل زنانه خبره به مرګرو د سړو په میس کې نه کوي. دا پیغمبر علیہ السلام موږ ته نصیحت کړي. وایي که یو زنانه د نورو زنانو په میس کې د خپل خاوند صفت کوي، فرمایي پیغمبر علیہ السلام کأنها ينظر الیه، دا شاندا چې دا نور زنانه د دې دا خاوند یې او که یو سړی د خپل خزي خبرې کوي د خلکو مخ کې کأنه ينظر الیها، دا شاندا چې دا سړی د دې زنانه ته ګوري، د زنانه ته ګوري. نو د خپل خزو خبرې د خلکو د رکانو په مخ کې مکو. ستاسو خپل غب شپ ته ځان له خبره، لیکن د کور غب شپ یو بل سره لګول دا ناروا دي، دا ناجایز او حرام. قرآن ورته وایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا خلق با قیامت پر ورځ د آشان بیا بربند شي، بربند. او دا مسائل چې څومره جوړیږي کورونو د فساد نو د دې بنیادی وجه ده دا مسائل دې په جماعت فساد جوړي. او انسان چې خپل خپل جمع کاټول کې ساتي او دې په بیا فساد ته جوړيږي. فساد او غټ فساد د دې بچ کېدو طریقه دا ده چې د خپل کور خبره بار مکو. یو خمور چې خپل چلور رخصتۍ وعده پټین کی نو پلان خو دومره خیال یې یا نه، لیکن دا ذمہ داریان د موري او مور چې صحیح خزه او صحیح خاندان واره او صحیح تربیت واره نو خپل لور ته د رخصتۍ پټین کې وای او دغه نه وخت چې بچیا خاون کور ته چنان شي ناستانه خاون کور دی دغه مور خپل ستا مور خپل دغه عزت خاطر بکای او دغه عزت خاطر بکای او ځان با د داسن کارون نه ساتي. خمور چې کوم د خپل اولاد ته رخصتۍ پټین کې ډېر خپل نصیحت کوي چې د پردې خیال وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحم الموت، لیور دی زنانه دی پارا مرگ دے. یو زنانه ہوئی اے دی اللہ رسولہ زمان لیور زمان سر پکور کی رایا زدی آغانا پردوں کماؤ کنا. پیغمبر علیہ السلام فرمائل الحمو الموت، دی خاون نشداران ستانی پارا مرگ دے. دا مرگ دی پردہ مکائے، بدتمیزی بنا گئے، جگڑے بنا گئے، لیکن پردہ واقع چې په کم کورونو کې پرده نه هغه کورونه آباد دي، خاون په ښځې باندې شک نه کوي او د ښځې چا سره تعلق نه، دا کور په امن کې او دا سړی بیا خپل خیر سره روان هم نه او جګړې هم نه. او دا چان چې دا سړی د پردې خیال ساتي نو ښځه به هم شک نه کوي بیا چې دی اخوا دی خو میسجونه دی چا نه پڑھاوه او نه چاته میسجون لیږي. دا خلک دا سړی کدا و چې انا زما دا ښځه انپړه ده نه پوهېږي او زه یو ښځې ته یو زنانه ته یو جنۍ ته میسج لیږم دې ته پته نه لګي، دا ستاسو لیونتوب دی. ښځه که څومره هم ساده او نه یې سبق ویلی، لیکن په دې کې الله پاک دا شان یو مقناطیس یې دی چې دا د خاون مخ ته وګوري دې ته پته ولګي چې دا خاون زما نن په 100 روپو کې دی او 2 کې دی که په 50 کې دی که په 10 کې دی که په 15 کې. دې ته ډایرکټ پته ولګي چې دې سړي اراده سره دا په کوم خوبونو کې لګیا او ته د هغه په مخ کې چې موبایل لاواله او میسجونه کوي که نه ما ته پته چې سړی خو دا الله فیټرای کې یا نت بورډ فیټرای کې نوکري کوي دته اوس میسجونه سره څه کار او دې چې میسج کې خو څه چل نه لانجشته سګړه وړاندې کې لانجه او دا څنګه
دا مو وایه چې دا ښځې ستاسو نه بې خبره دي سم چلی گئے کورونه خو به آباد او چې روان چلی گئے بیا به مسلې درته جوړېږي بیا به د کور مسلې دي بار مسلې او خاص کر یو انسان چې واده وکړي او د هغه بچي وشي او پلار چې هغه بالکل غلط کار نه پکار ولې چې ته کور کې غلط کار کې ستا اولاد بیا تا ته ګوري ته سما خپل اولاد به څه منې کې هغه وایي پلار تا چې دا کار کړی ما سیده منې کړ نو د خپل مور پلار غټ عزت او غټ روح په خپل اولاد دانه چې هغه په مخ کې غیبت دي نه کوي بد دي نه وایي او غلط کارونه دي نه کوي او غلط سوچونه نه بیان دا قرآن به محفوظ ہے دا قرآن منته دا خبرې کړي بل چانه دي کړي او الله پاک انسان پیدا کړی دی نو انسان الله خو خبردار دی ذکر ورته ویلی او لباس لکم دا زنان استاس د پاره پوشاک دی وانتم لباس لهم او تاسو دی هغه دی پاره پوشاک یې عزت یې علم الله الله خبردار دی انکم کنتم تختانون انفسکم چې تاسو کی کسانو خیانت کرے دے خپل ځان سره د دې آیات مطلب سره د دې آیات مطلب دا دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او دا شان بل یو صحابي حضرت کعب الله رب العزت خو شپې ټیم کی ملاقات منع کړو بس دینه ملاقات وش چې وشو الله پاک آیات نازل کو علم الله الله رب العزت خبردار دی انکم کنتم تختانون انفسکم چې تاسو نه خیانت وشو خیانت خو لیکن دا کول و سوق دی عمر دی او کعب دی څومره غټ خلک نو الله پاک فوراً وسره معافی نازل چې بس ما معاف کړای او دا حکم ختم شو حکم ختم شو عثمان نشته او ځکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا چې په کوم ځای کې څه کمی کوتاهی راغلی دا فوراً الله پاک د معافی خبرم نازل کړل چې معافی تاسو سره حساب نشته معافی